خاص طور د حاجي صاحب او زمونږ د ناظم صاحب عبدالبی د ټولو زیاته شکریه ادا کوم بالخصوص د خپلو کلیوالو مشرانو او د ملګرو همزولو زمونږ ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې دوی زموږ شرط وخت یې مختصر ټایم کې زما خواله راغله او دلته زما غریب پورې کور ته ډوډۍ ته حاضر شو بس باید دا زما خپل د زړه یو شوق و او د دې خدمات چې وو نو د پارټۍ کې جنت او جهنم نشته خو دغه خبره خدمات چې ما څومره کاته هغه ډېر چا پرې کړي ورې هغه قایم کوسل کې زموږ کلیو کې تاسو دا دې خدمات او دې هغه نظر اخلاقونه متاثره شوم جماعت اسلامي من طرف نشته پارټۍ کې ماته دا اخلاقون یو ځای نشته دا یو لار ده چې هغه دا باچاخاني ده دا سره جنډه ده او د دې پښتنو ډلې ته راتلونکې د دې ملګرتیا او د دې مشري ده او دلته زمونږ د ټولو نه غټ شکر الحمدلله په فخر سې وایو چې مونږ له خدای په دې علاقه یا په دې جندول کې کوم مشر یا نور مشران راکړي دي نو دا ډله په هیڅ حال کې نه ختمېدی شي نه د دې د ختمېدو څه تصور شي ایوب ورور ته د زړه د کومې قوانین شل پارټۍ کې په شمولیت باندې ستړي مه شوي هرکلی ورته ویم او دا ورته ویم چې انشاءالله په دې فیصله باندې به خوشحاله وي زموږ مخې ته مثال ناست دی زه چې پیدا شوی یم یا لوی شوی یم یا نن دې ځای ته رارسېدلی یم او په خپل همدا د سپین ږیري شو نو زه باچا محمد لالایي نه وم اوس میا خان ته دغه ځای نه خبره کوله چې په دې ټول علاقه کې دا یو سپین ږیری پاتې دی نو که چېرته دا ښه ډله نه وي دا ښه لار نه وي نو که باچا محمد لا په دې ځای کې وي خو د ده وسي یا د ده خاندان نه به څوک تلي وي خو موږ په دې فخر کوو چې دلته لوی خاندانونه دي چې هغه پوش تر پوشه را روان دي لکه څنګه چې هغه وایي زما پلار نشنلی او زما نیکه نشنلی او زه نشنلی زما بچی به نشنلی نو دا نه تمه کوو او په دې تمه دې راولو په دې تمه دې نه راولو چې تاله به مونږ پیپ کوو دا زمونږ میشن نه دی مونږ په دې تمه تاله راولو چې تاله به کوڅه کوو دا زمونږ میشن نه دی دا هر څه بالی کېږي چې ته کله ثابت قدم شي ته کله په دې خپل شي کې هغه یقین هغه ایمان هغه سوچ پیدا کړي کوم سوچ چې د باچا خان دی کوم سوچ چې نن دلته د بابر خان دی کوم تنظیمونه او ورکران چې کوم نن راغون شوي دي بالخصوص ایوب بایي ته ځکه چې دا ډېر وخت نه جماعت اسلامي کې وو زموږ سره کله ناکله د شمولیت دغه وکړو خو بیا به پسې دغسې ټیم په ټیم به رانه کله ناکله داسې ګډوډ شه نو زه به له مبارکي ورکړم ځکه چې دا په ټول ماڼوګۍ په نشنل پارټۍ کې دی او دا پکې یو 370 کوره پاتې شوي دي په کار دا ده چې د خپل سیندي قوم هغه اتفاق یې برابر شي بقایا ویلیج کونسل شالکانډۍ باندې به خبره وکړم او بالخصوص ماڼوګۍ زموږ داسې کلی دی چې په دې کلي کې زما په خیال چې ایوب چې که دلته دیم نو ټوټل څومره کار چې دی د راجي صاحب په دور کې و نو که ټیوبل و او که پرایمري سکول و نو هم موږ ماڼوګي ته ورکړی دی بیا که وروسته زموږ له حکومت راغلی دی نو هم چې څومره که های سکول و او که ټیوبلو کې پیسې وي او که روډونه و او که پراجکټ وي نو په ماڼوګي کې باچا محمد لا خان دي چې دا کله راغی افکاري صاحب راغی نو ول چې ما جماعت اسلامي ورته ول چې زموږ څه شي ته ضرورت نشته نو که تاسو کله څه به کې زموږ په روډ روان دي خپل تنظیم او خپل چیرمن صاحب او د دې چیرمن صاحب او د دې خپل د دې کلی د ورکرانو باچا محمد شو دا نور ملګري زما د دې ټولو ډېر زیات مشکوري شکریه ادا کوم او یو زبردست ملغلره د خیره سره عوامي نشنل پارټۍ ته راوستله چې په دې کلي کې زما په خیال څه چې زموږ د مخکې نه ډېر ښه اکثریت او موږ باندې به چې زموږ په دې مونډه تحصیل کې دا دوه کلي چې دي یو میاکلی شو یو ماڼوګۍ شو شالکانډۍ خو لویه شالکانډۍ ده خدای شکر دی باندې زموږ ډېر ښه د دې رفیق نامه کې لیکلی جو هغه تقریبا دغه کورنۍ وه چې غونډه په دې کې وه دا د لیاقت خان ګلې دا وه چې په دې کې وه او دا ماڼوګۍ وه چې باچا محمد ګل او کشر خان ګل او دا غونډ چې دلته کې څومره مشران بعضې مشران پرې داسې وو چې بعضې کسان پرې بیا لږ ډېر راخوا شوي نن په هغو کې چې
کم څوک پاتې وو هغه د خیره څخه انشاءالله زه د دې تعریف د شمولیت څخه زه دا ګڼم انشاءالله چې په دې ځای کې هغه کامیاب پوره شو او د دې په رنګ کې به که خیر زموږ په دې کلي کې یو زبردسته پارټي یو زبردسته ملګرتیا جوړېږي د خیره سره خو موږ هم چې څه داسې د غوره شی ګڼلی دی او چېرته په موږ خوږ لګېدلی دی نو موږ هم دا مزه راکړې ده چې کله زه په 93 کې ممبر شوم اولنی چې ما له دغه راغی دا ټیوبیل راغی نو ما ماڼوګي له ورکړی د اوبو د څښلو ټیوبیل هغه وخت کې د کمیونټي چې څه وه دیو په کمیونټي کې ما دیو له ورکړه ما زه بیا به ورسره وروستی ګورو کړم ستاسو ته د اوبو تکلیف دی چې دا د اوبو تکلیف هم حل شي بیا د هغې نه پس که چېرته څه شی هم راغلی دی نو د دې ویسم پکې د ټولو نه غوریزه کړې ده ځکه چې په موږ خواږه لګېده که د روډ مسله راغلې که د کوڅې راغلې ده که چېرته څه د پمپ او یا د څه شي راغلی ده دا هم کړې ده او که د بجلۍ راغلې ده زموږ چې وس شوی دی نو موږ دیو داسې چاته نه دي پرېښي چې یاره دا د چاته ودرېږي او د چا نه دې څه وغواړي او دوی غوښتي هم نه دي دا شته دی چې میډل سکول او پرایمري سکول دا پکې موږ جوړ کړي دي او دا پکې د ټولو نه اول چې راغلي دي ول مور کړي دي او دا هم د سواده ده که خیر چې همدغه شانته د غوره شی چې راځي که خیر دا به هم ستاسو وي تاسو له بیا کوو خو تاسو به دغه شانته خپل اتفاق جوړوئ خپل کلیوالي به جوړوئ خپل ورورولي به جوړوئ موږ به انشاءالله تاسو کې فرق نه کوو نه مخکې کړی بل خپل منځ کې خلک خامخا مشر کشر کوي خو موږ به د پکې انشاءالله دغه نفاق او دا کیسه نه جوړ ګورو تاسو چې دا کم کسان وسو لکه ایوب خان راغی یا داسې نور زمونږ دلته ملګري شاملېږي ما سار هم د خپلو ملګرو ته ویلي و دوی راغلي مال چې څوک هم شاملېږي د هغه کم هم څه کمی نو موږ به دا خپل زاړه ناکام کوو ګزاره به کوو موږ به د هغو خدمت زیات کوو ځکه چې به پاتې شوي په دې ځای کې که د جماعت اسلامي خبره څوک کوي او که د پی ټي آی کوي پی ټي آی خو نن یو هوا ورغلې وه ولاړه تېره شوله زما خیال نه دی که دوباره بیرته د دې داسې څه شی را ژوندی شي که په دې ځای کې داسې دغه کم څوک دي هغه هم داسې په هوا ورپسې دي او زما په خیال چې د هوا را تېرېږي دلته بنیادي خلک چې دي نو جماعت اسلامي او نشنل پارټي ده خو جماعت اسلامي په دې تحصیل کې داسې چېرته د محبت او داسې د اخلاص او داسې څه د ملګرتیا کار نه دی کړی په دې ټول تحصیل کې چې په هغې باندې دا خلک آباد شي او یا پې د دې خلکو څه ښېګړه وشي که هغه د اوبو خبره ده که هغه د سړک خبره ده که هغه د سکول خبره ده که هغه د کالج خبره ده دغه راغلی دی ده که د بجلۍ خبره ده تاسو وګورئ دلته کې که په میا کلي کې څه شوي دي که په مونډه کې څه شوي دي په مونډه کې چې دا کم څه شوي که د اوبو سکیم دی ما راوړی دی که های سکول دی او میډل سکول دی ما ورته جوړ کړی دی های سیکنډري سکول دی ما وله کړی دی په هغه 93 کې چې زه په اپوزیشن کې وم ما له چا څه نه راکولو دا مې وله کړي دي که دلته کې په اشم کې دی دغه روډ ورته ما کړی و دغه په دې اشم کې چې دغه سکول جوړ شوی دا ورته ما جوړ کړی دی لکه چې د خزانې نه راواله رسا د مونډه دا ټول تحصیل چې دی چې څنګه په دې ماڼوګي کې موږ کړي دي دغه شان په هر کلي کې موږ کړي دي د خدای په پالنه عوامي نېشنل پارټۍ کړي دي که د قایي صاحب په وخت کې شوي دي د نېشنل پارټۍ دغه د ډسټرکټ ممبر و که زما په وخت کې شوي زه د نېشنل پارټۍ ممبر وم که د هدایت الله جي صاحب په وخت کې شوي دي هغه د نېشنل پارټۍ وزیر و منسټر و که دغه شان ته اوس څه کېږي نو د خدای په فضل څه د نېشنل پارټۍ موږ د نېشنل پارټۍ ممبران که څوک لږ څه راکوي او که ډېر څه راکوي نو دې ملګرو ته په اخلاص کوو د دې که خپلې اوسه 15 روپۍ نه لګو موږ ته د اوسه پورې د چا نه غلا نه ده کړې د چا نه هم دا کمیشن او خیر بیا د امتنې دي اخیستي چې موږ به ګنې د خپلو ملګرو د دې سکیم نه څه شی وکړو البته دا ټیکداران چې دي اوس دا وخت او د حکومت داسې حکومت دی چې دا ټیکداران چې دي د دغه محکمې څخه دا غبر سره پورې دا ټول شریک دي دغه محکمې څخه خپل لب جب کوي او دغه نیمه درسته کوي دا پیسې ټولې تباه او برباد کړي که موږ سیکرټري ته ووایو که موږ په اسمبلی کې ووایو که موږ منسټر ته ووایو هېڅ څه تپوس یې نشته دی هېڅ خبره نشته دی زه ډېر افسوس کوم دا ټول د دې سر نه دغه سره پورې غله دي او که دا دلته کوم ټیکدارانو دا یې مسغله کړله ځکه چې د هغو خو دغې ته ناست دي چې نیمه درسته وکړي نو که دا څه شي کېږي او دا څه نیمګړې پاتې کېږي زیاته وجه زموږ د دې حکومت چې دغه کم وس دی د صوبایي
دا غله دي دا ډاکوان دي دوی ټولې غلاګانې وکړلې دا ټیکهداران یې په غلا راواړول او دا محکمې خو یې تباه او برباد کړلې څه دي ټولې په دې محکمو باندې وخوړلې نور داسې ده چې زه دا یقین در کوم انشاءالله چې دا ستاسو په برکت باندې که په دغه سیلاب کې موږ ګټلی دی دا ستاسو برکت و دا ستاسو منډه وه دا ستاسو پښتو غیرت و دا ستاسو نره وه تاسو په خپل لختې ګرځېدلې تاسو ما چاله زما وس نه کېږي ځکه چاله څه ورکوم څه به ورکوم نو تاسو په خپل دغه باندې کړي دي په دې خپلو منډو په خپلو ناره خېټه او په خپل ایماندارۍ باندې دا ګټلې ده او انشاءالله چې دا ځله زما دا یقین دی چې کابل ځله موږ په 3000 او په 4000 ګټلې ده نو دا ځله به موږ په 10000 او په 12000 ګټو که خیري ځکه چې دا ځله جماعت اسلامي میراته شوې ده جماعت اسلامي بنیاد ورک شو د جماعت اسلامي دلته تباه او برباد شوله انشاءالله بله ورځ چې رجل حق راغلی دی د 15 کالو فاتحې وس کولې اوس راته په دې لارې باندې دا زمونږ د کونسلر دی دغه د کسان نوراسانو وایي د معیارو نه راسره سو دغه جنازې نه راسه کېناسته وایي چې سراج الحق راغلی و هغه د 15 کالو فاتحې یې بله ورځ یې کولې چې یاره دا خلک راله راغونډ کړي چې فاتحه ورته وکړم ما ویلې 15 کالو نه د لسو هغه به هم دله اوس ګوري او راځي به چېرته دغه یوې شپېله به په میاشتې کې راځي او هغه به هم دغه زړې فاتحې کوي په دې زړو فاتحو باندې کار نه کېږي کار په ایماندارۍ کېږي او کار په منافقت نه کېږي په صداقت کېږي انشاءالله چې صداقت هم په من کې دی پښتو هم په من کې ده غیرت هم په من کې دی او خدمت هم په من کې دی بیا کمی زموږ ته څه دی انشاءالله چې دا خلک دی دا زمونږ دی موږ د دې خلکو ښه په اکثریت به که خیري ګټو په ډاډه زړه باندې خپل وخت اړوئ او چې څه وکړه خیري به ستاسو مخې ته پراتی او دا ځل به د خیره سره د نیشنل پارټۍ حکومت راځي کارونه به دا ځل کو که خیري